نن مې درله ډېره مختصر عجیبه وظیفه راوړې ده. صرف 15 الفاظ درته ویم، صرف 15 الفاظ، او د هغې په مدد سره به ستا هر یو کار سرته رسي. ستا هر یو ناممکن کار به الله تعالی ممکن کوي. ستا هر یو مشکل کار به الله تعالی آسان کوي. لیکن د حل کولو والا صرف یو ذات دی چې هغه رب کائنات دی. یعنی د قرآن عظیم الشان کې په یو ځای کې یو 15 لفظونو والا یو ټکی دی. په دغه طریقه باندې دغه ټکی ووایه، مختصر دی لکه څنګه چې الف با تا ثا جیم، دغه شانتي مختصر الفاظ دي. کله چې ته دغه الفاظ ووایې، د هغې کمالات به وینې په خپلو سترګو باندې، د هغې معجزه به ووینې په خپلو سترګو باندې، او د هغې په ویلو کې 15 سکنډه لګي. لیکن په دغه 15 سکنډو کې ستا هغه کار سرته رسوي چې تا بیا سوچ هم نه کړی. په دغه 15 سکنډو کې ستا هغه ناممکن کار ممکن کوي. او انشاء الله تعالی ستا هغه کارونه چې په زندګۍ کې هم د هغې د کولو امید نه و، الله تعالی به درله برابر کړي. علما فرمایي چې په دې الفاظ سره د بعضو خویندرونو په لکونو روپۍ په سکنډونو کې راوتې دي. یعنی د دې مقصد دا دی چې د چا خواله ته ځې او د هغه نه ستا یو مقصد دی، او ته وایې چې زما دا مقصد پوره شي، نو د هغې دپاره مبارکه وظیفه ده. یعنې ته د چا خواله روانې، د چا ځي ته ځي، او د هغه کس نه ستا یو مقصد دی، د هغه کس نه ته یو مطالبه کې، نو په هغه ټایم کې به دا عمل کې ډېر مختصر عمل دی. یعنی ښی لاس به راوالې، ښی لاس، د ښی لاس ګوتې دي 15 ګوتې د ښی لاس دي، او دغه الفاظ هم 15 دي. نو ته به چې د هغه کس طرف ته روانې، نو د ښی لاس غټه ګوته به بنده کړي، په دې به ووایې کاف ها یا غین صاد. یعنی 15 الفاظ شو د کاف ها یا غین صاد، 15 الفاظ شو. په هر یو لفظ باندې به په کاف باندې به غټه ګوته بنده کړي، په ها باندې به بیا چې کوم دی بله ګوته، په یا باندې بله ګوته، په غین او په صاد باندې دا باقي ګوتې بندې کړي. تا الفاظ 15 وویل، 15 ګوتې دې بندې کړې. اوس چې د چا خواله ځې او د هغه کس نه ستا یو مقصد دی، یو مطالبه ده، نو هغې په وړاندې به دغه ګوتې کولاو کړي. علما فرمایي که دا ګوتې ورسره ته ملاوهې، یعنې لاس ورسره ملاوهې، په دغه ټایم کې کولاو کا. د ټولو نه غټ سړی دی ولې نه، د ټولو نه مالدار سړی دی ولې نه، د ټولو نه مغرور او تکبر والا کس دی ولې نه، او د فقیر نه فقیر دی ولې نه. څه مقصد ته د هغه نه وباسي، نو هغه مقصد دپاره دغه عمل وکړه. بیا چې کله ته دا ګوتې کولاو کړې، علما فرمایي چې بیا به خپله مطالبه د هغې په وړاندې کږدي، او انشاءالله د دې الفاظو دومره برکت دی چې فوراً به ستا هغه مطالبه ومني، ستا هغه مقصد به پوره شي. ولې د ټولو نه غټه مطالبه نه وي؟ د غټو نه غټې مطالبې به الله تعالی پوره کوي. نو محترمو ډېر مبارک عمل دی، هر عمل لپاره کوي. یعنې ته رښتې مسله دی ده، د چا خواله ځې او ته دا وایې چې یاره دا مور او پلار رښتې نه انکار کوي، دا مور او پلار د دې رښتې نه انکار کوي، نو د هغه مور او پلار په وړاندې دغه لاس کولاو وکړه.
یعنی چېرته جاب دپاره ځي دفتر ته او بیا چې باس چې کوم دی مشر هغه سیلري کمه ده سیلري په اضافه غواړي نو د هغې مخکې دغه الفاظ ووایه ګوتې کولاو کړه. یا ایجنسۍ د ځي د ویزې مسله ده، ستا د نوکرۍ مسله ده، ستا د واده مسله ده، یعنی هر یو نیک خواهش دپاره ته د عمل کولی شي. او علما فرمایي دا هم نه ده چې په ورځ کې ته یو پېره عمل وکړي، نه، که په ورځ کې ستا 50 مسلې راتلې 50 پېرې د عمل کولی شي. د دې څه بدیت نشته دی، خو جایز عمل لپاره یعنی ناجایز کار لپاره اجازت نشته دی. نو محترمو اجازت د هغه خلکو لپاره دی کم کسان چې پې نیک کار کوي، غلط مقصد ناجایز کار پې نه کوي، نو د هغوی لپاره اجازت دی. الله هم خوشحاله او آباد ساته.